सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 167। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 167। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना वयक़ूलून सयुग़फ़र लना वइन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूह। अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ वदरसू मा फ़ीह वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल्किताब वअक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीअु अज्रल मुस्लिहीन। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नू अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 167। दी आयात की तख़वीफ़ दुनियावी आगा ज़िक्र कीगी द आगा चा द पारा चे अगई दिन द अल्लाह ताला बदलई पहिलू वगैरह सरा او پدی باندې به حاکمان چې دا به مقرر شي او دی به ذلیل کی او جزیه به تنه اخلی لکه څنګه چې پدی باندې مقرر شي یونان والا بیا کلدانیین بیا نسوارا بیا امت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او په اخره کې با عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا به مقرر شي. الله فرمای و اذ تعذن ربک. تعذنا دا په معنی د اعلم سره دی، یعنی اعلان کو او دا کلمه جاری ده په مجرد قسم
او د دې وجنا په جواب کې دلته لام مؤتا للقسم او نون تاکید ثقيله دی راوړې ده. الله فرمای وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یاد کئی آغا وقت چې کله خبر کل رب ستا بنی اسرائیل خامخا رالیگی با مسلط کئی با علیہم پدی بانی الى یوم القیامة تر رز تر قیامت پوری من یسومهم سوء العذاب، آغا سوک چه رسی بدیت سخ عذاب. ان ربک لسریع العقاب، بے شک رب ستا خامخا زر عذاب ورکون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرحیم، او بے شکا اللہ تعالی خامخا بخون کے و مہربان دے. اللہ تعالی سریع العقاب دے او اللہ تعالی غفور الرحیم دے. اللہ زر عذاب روستون کم دے پتا سبان عذابم زر روستے شی او اللہ جل شانہو تاسو معاف کول شی. بیا ورپسی آیات کی فرمائی آیت نمبر 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ فرمائی تس نسکل منگ دید پارا پزمکہ کی مختلف ڈلی منہم الصالحون بعض دین نیکان دی ومنہم دون ذالک بعض دین سیوا دین دی او وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اللہ فرمائی ازمیخ کڑو منگ پدی باندی پا خوشالول والسیئات و پا تکالیف سرا لعلهم یرجعون دی دا پارا چی دی روگر زیدنا فرمانینا. اس دی آیات کی آیت نمبر 168 دی آیات کی تخویف دنیاویہ آغا ذکر کئی چې د دغه ګناه نه رستو پدې کې مختلف ډلې پیدا شوي دي او پزمکه کې مختلف مکانونو کې هغه تقسیم شو د دې دپاره چې یو ځای کېږي نه او اتفاق را نشي نو دام عذاب دی او امتحان وشو په دې باندې په نعمتونو او په عذابونو سره. الله فرمایي وقطعناهم، یهودیانو د سرکشۍ په وجه د دې اجتماعیت هغه ختم شو او قوت او شوکت دای پاتې نشو او په دې کې بیا مختلف مذاهب چې دي دا پکې پیدا شو لیکن الله جل شانه چې دی یو ځای نه کړل او بعضی کسان په دې کې هغه نیکانو او اکثر فاسقان چې نو هغه سرکشو او دغه اکثرو د پارم الله تعالی د رجوع او د انابت الله مواقع پیدا کړی دي. کله کله پی الله تعالی انعاماتو کی او کله کله پی الله تعالی تکالیف او سختۍ راولي دی د پاره چې دی په دې انعاماتو او احساناتو باندې شکریا ادا کی او تکالیف او مصیبتونو نه ویریږي او الله طرف ته رجوع کی او الله طرف ته راشي. لکه دې زمانه کې تو ګوره چې خلک څومره اگر دین نه لري شوي دي او خلق چې دی نو هغه د جاهلیت هغه زمانې ته واپس تللی دي. بعضې مسائل په معاشره کې داسې راشي داسې واورو چې ته به حیران شي. قرآن ډیر دی، مسائل ډیر شو، علم ډیر شو، تعلیم ډیر شو او بیا په معاشره کې د بعضې خلکو نه درندگان جوړ شو. داسی کارونه به کوي چې هغه به زناور به هغه کار ته غلط کار وایي خو لیکن دا انسان چې دی د په عقل باندې داسې پرده راشي چې دی هغه کار ته غلط کار وایي نه. خلک وایي تعلیم ډیر شو، دین ډیر شو، خو دلته جهالت زور وکړو. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی خو په دې باندې یو سړی پوه نه شو چې زه په دې خبره باندې نه پوهېږم. نو لہذا دا کله کله چې الله په انسان باندې تکلیف راولي او بعضې خلک معاشره کې داسې هم وي
چې هغه به ګناهونه کوي خلک وایي یاره دله هېڅ نه کېږي دته خدای هم وایي څه نه وایي خدای ورته څه وایي خو الله دله موقع ورکړې ده لکه مونږ بله ورځ درس کې ووي چې فرعون 420 کاله عمر و په 360 کاله کې په هغه باندې د سر درد کدریم چې دی نو دا رانغې فرعون باندې د سر درد هم رانغې په 360 کاله کې خو چې کله الله راګیر کړ نو دغه په مصر کې اوس هم پروت دی او د ټولې دنیا دپاره الله عبرت وګرځو بیا ورپسې آیات کې فرمایي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب دا په آخر کې د یهودیانو د یو باطلي مقولې تردید کوي اوس دې ځای نه والې تر اخیره پورې د دې حصې دریم باب دی او په دې کې د یهودیانو یو قول په 4 طریقو سره رد کړی او بیا آیاتونه دي چې تعلق یې د صورت د 3 واړو داو سره او هغه چې د 9 زواجر دي او رد شرک ته پکې تفصیلا او په آخره کې آداب د دعوت الله دي او پر آیات کې ذکر د رستو خلقو دی او بیا د بیان د حال د مشرانو د دی چې نو هغه ذکر کوي فرمای فخلف من بعدهم پس د دین رستو رال خلف یعنی رال الرستو د دین نا اهل نائبان ورثوا الکتاب نائبان وارثان شو د کتابو نو دلته د کتاب نه مراد څه شی دی تورات دی فخلف من بعدهم خلف خلف چې په سکون د لام سره ناکار نائبانو ته وي فخلف من بعدهم خلف په سکون د لام سره ناکار نائبانو ته وي مطلب دا دی چې د رستنو مولایانو د الله فرمایي چې فخلف من بعدهم خلف یعنی د رستنو مولایانو د دین په ذریعه باندې مالونه خوړل او دغه ته بیا چې دنو حلال ویل چې دی به مالونه د خلکو هغه به خوړل او دی ته به چې دنو مطلب دا دی چې دی به ته حلال وي او د دې په ذریعه باندې حرام مالونه به خوړل او وی به چې دا مونږ ته حلال دي ځکه چې مونږه بخلی شوي یو لکه په دې امت کې بعضې کسان داسې دي چې هغوی حرام خوري او دا بانې کوي چې دا زمونږ دپاره حلال دي او مونږ د مرتبې د وجې نه هغه چې دی نو دا زمونږ دپاره حلال دي علامه آلوسی رحمت الله علیه په دې ځای کې د دې آیات په دې شرح کې فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب دې ځای کې هغه د بعضې کسانو ذکر کړی دی چې هغوی وایي چې مونږ دپاره دا ټول څیزونه چې دي نو دا حلال دي او مونږ خو یو شان شوکت دی او زمونږ خو مطلب دا دی چې زمونږ مرتبه ده نو زمونږ د مرتبې د وجې نه چې نو دا څیزونه دي نو فرمایي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون اخلی عرض و سامان هذا الادنا د دې ادنا زندګۍ عرضون چې دی دا په زبر د را سره عرضون ټول سامان د دنیا ته ویلی شي او عرضون په سکون د را سره سامانونه بغیر د روپو او د اشرفونه بغیر د روپو او د اشرفونه علم یؤخذ دا اول رد دی د دې په قول باندې چې دی بخلی شوي وي نو ولی بیا د دې نه دا لوز اغستی کېده علم یؤخذ هذا الادنى ويقولون او وايدي سيغفر لنا یعنی سيغفر لنا خامخاب یعنی بخنه بکول شي مونږ ته وان ياتهم او کچری راشي دیتا عرض سامان مثله دغه سي نورو یاخذوه نو اغم اخلی بیا نو کچری راشي دیتا دغه سي مال حرام نور نو اغم دی علی او چې کم کارونه دی کړی دي او هغه ناجایز دي یا ناجایز حرکات کړی دي نو پاغي باندې دی هغه
خپیمانتیا نه کوي. نو الله فرمای علم یؤخذ، دا اول رد دی د دې په قول باندې کچری دی بخلې شوی وي نو ولې د دې نه دا لوز اغسته کېدو. الا الحق علم یؤخذ علیهم، آیا نه دی اغسته د دې نه میثاق الکتاب کلک وعده په کتاب کې الله یقولوا علی الله، دا چې او بنوای الله تعالی باندې الا الحق مگر حق، ودرسوا ما فيه او لستلی دی دی هغه حکمونه چې په دې کتاب کې دي. والدار الاخرة، اوس دې ځای کې ګوره والدار الاخرة د آیات په ابتدا کې د دې د دنیا پرستای هغه ذکر یو کو، نو په آخره کې ترغیب الی الاخرت چې هغه ذکر کوي. نو فرمای والدار الاخرة، او کور د آخرت چې جنت ته خیر دا غوره دی للذین د هغه کسانو د پاره یتقون چې ځان بچ کوي د سنه نافرمانۍ نه. او بیا فرمای افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه لئ؟ تاسو د عقل نه کار نه لئ؟ نو الله فرمای چې الله یقولوا علی الله الا الحق ودرسوا ما فيه. نو پدې کې د فرری توهم دا چې کېدې شي چې دیتا عهد معلوم نوي او پوه شوي نوي، نو د دې نه دا وعده اغستې شوي وي، نو دې ته یعنی معلومو او بل خبره دار چې دیتا یعنی درس کړو، د دې باوجود چې نو دی هغه په غلطه باندې هغه روان او الله تعالی ته به د غلطو نسبت او د دروغو نسبت په الله تکو. بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 170 والذین یمسکون بالکتاب، کسان چې بنګولی لګی په کتاب الله باندې، عمل کوي په کتاب الله باندې، واقاموا الصلاة پابندی کوي د مانځو، انا لا نضيع اجر المصلحین، الله فرمای بېشکه موږ نه بربادو ثواب د نیکۍ کوونکو. دی آیات کې د نیکانو ذکر دی او دلیل دی په دې خبره چې څوک د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوي او بیانوي یې او د مانځه پابندي کوي، نو دا بیان د امر مصلح ته دعوت کوونکو ته او هغه خلکو ته چې هغه نیکی کوي. او دا ښکاره نښه د تمسک بالکتاب چې دی په دې قرآن باندې عمل کوي او بیا فرمایي اصلاح کوونکي دي، اگر چې مخالفین هغې ته شریان وي، مخالفین هغې ته شریان وي، خو لیکن اصل خبره دا ده چې امر مصلح هغه دا دی چې یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة. الله فرمایي انا لا نضيع، موږ نه ضایع کوو اجر المصلحین، اجر د نیکۍ کوونکو د پاره. بیا ورپسې آیت نمبر 171 الله فرمای واذ نتقنا الجبل، کله چې پورته کو مونږ غر فوقهم د پاسه د دی کانه ذلة، گویا چې لکه دا چترای وا، وظنوا او یقینو کدی انه واقع چې دا را پریوتون کې په دی باندې. خذوا ما آتیناکم، نو اوی دی چې مونږ نیسو ها ما آتیناکم، هغه کتاب چې درکړی مونږ تاسو ته بقوت په کوشش سره، واذکروا یاد کئ ما آغا فیه چې پایی کی دی لعلکم تتقون، دیر پار چې تاسو شي متقیان شي. آیت نمبر 171 اوس دی کې دا دویم رد د هغې په قول باندې او مطلب دا دی که تاسو بخلی شوي وئ. دی وی که نه یهود او نصاراو وایي مونږ بخلی شوي یو، او چا به وي مونږ د ابراهیم علیه السلام چې دی نو مونږ د هغې نه یو، او چا به وي نصاراو وي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ نه دی، مشرکانو وي زمونږ نه دی، او چې دی نو یهودیانو وي زمونږ نه دی. نو الله فرمایي چې که چېرې تاسو بخلی شوي وئ که نه، او مطلب دا دی چې تاسو الله تعالی بخلی وئ، نو ولې ستاسو په مشرانو باندې د لوز اغستو په وخت کې غر هغه پورته کړی شوی و؟ ولې در باندې الله تعالی غر پورته کړو؟ نو مجبوره شوئ تاسو ستا وعدې کولو ته. او بیا د آیات دا صریح دلیل دی په دې خبره باندې چې دا غر په دې باندې په حقیقت کې پورته کړی شوی و. او داسې په سورې بقره آیت نمبر 63 او 93 دواړو کې تیر شوي دي. نو الله فرمایي چې دی بني اسرائیلو باندې غر روچت کو، ورته وی څنګه چلې خذوا ما آتیناکم بقوه،
چې کله الله تعالی غر راپورته کړ، الله فرمایي سوی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ یعنی فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم. الله فرمایي خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اے بنی اسرائیلو، الله فرمایي وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نتق چې دی دا په لغت کې سسیز لرا د ویخ نه روباسل، سسیز لرا د ویخ نه روباسل یا ویشتل. دلته مراد هغه پورته کول دی په دلیل د فوق او د یعنی فوقهم سره، او بل داره چې ذلتون سره. وظنوا وذلتون، ذله چې دی دا هر هغه سیز ته ویلی شي چې دا سورې کوي، که هغه چت د کوټي وي یا وریځ وي یا چترای وي یا ترپال وي، نو دې ته ذله ویلی شي. نتق نه چې دی نتقا نون تاقاپ په لغت کې یعنی سیز د ویخ نه رایستل یا ویشتل دې ته وایي. دلته دې نه مراد پورته کول دی په دلیل د فوق او د ذلې سره. او ذله چې دی نو دا هر هغه سیز ته ویلی شي چې سورې کوي، که هغه چت د کوټي وي که هغه سفر وي که هغه مطلب چترای وي که هغه وریځ وي یا بل داسې سیز وي چې هغه سورې کوي، نو دې ته ذله ویلی شي. نو الله فرمایي وظنوا، او یقین وکړئ انه واقع بهم، چې دا را پریوتونکی دی په دی باندې. نو دا بني اسرائیل چې کله الله را ټینګ کړل، نو دی څه ووی مخکې به راځي الله د دې ټولو نه چې دی نو وعده اخیستې وه. نو دی آیات کې دا اوس دغه دویم رد په دی باندې هغه ذکر شو. نو فرمایي چې ذلتون الله جل شانه په دی باندې سورې وکړو. نو بیا ورپسې فرمایي چې وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیت نمبر 172 دا دریم رد دی د هغوی په قول باندې. الله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ کله چې رو باسل ربک رب ستا من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم یعنی د شاګانو د دوی نه ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم او گواهی هغه کړې و دوی علی انفسهم په ځانونو خپلو باندې. الله ورته څه وویل یعنی الله فرمایي ټول بني آدم د آدم علیه السلام نواله تر اخیر امتی پورې الله فرمایي ټول را جمع کړل روحونه، ټول روحونه الله را جمع کړل اخیری چې کم کس پیدا کیږي هغه پورې. الله ورته څه فرمایل؟ الله فرمایي الستو بربکم آیا نیم زرب ستاسو؟ قالو دی وی بلا ولنا الله شهدنا گواہی کو مونږه. اے الله ولنا ته زمونږ رب مونږ خو پرې باندې گواہی کو. نو ګوره دا دریم رد دی د هغوی په قول باندې که تاسو بخلي شوي وئ نو ولې ستاسو نه دا واده د وحدانیت دا اغستی کېده، او بیا ولې په واسطې د پیغمبرانو د کتابونو سره تاسو هغه یادولی؟ نو د آیات کې واده د عالم ارواح د وخت مراد ده، او د هغې دپاره د هغې په باره کې اگر چې مرفوع صحیح حدیث نشته خو لیکن موقوف صحیح حدیث پکې هغه شته دی. او په دې باب کې موقوف حدیث په شان د حدیث مرفوع چې دی نو دا قبلیږي، او حاصل د هغې دا دی چې د آدم علیه السلام د شانه د هغه ټول اولاد په شکل د نرو میږو کې هغه راویستلی شو او هغې نه دا لوز واغستی شو. بعضې مفسرینو د دې آیات نه مراد دا اغستی دی چې پیدایش د هر بچی دا د الله په وحدانیت باندې دی، د هغې نه کنایه کړی شوي د په لوز اغستو سره. اول تفسیر باندې د بني آدم نه مراد آدم علیه السلام دی، او یا دا چې هغه وخت دی داسې پیدا کړل لکه چې رستو یې په سلسلې سره هغه پیدا کړي دي. او دا قول د صریح حدیث نه چې دی نو دا خلاف دی. په اول قول باندې هم اعتراض دی چې دا د فصیح کلام نه خلاف دی، او د آدم علیه السلام په ځای باندې د بني آدم ذکر یې کړی دی. نو فرمایي چې وَإِذْ تَأَذَّنَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. الله تعالی د اولاد د آدم د شاګانو نه اولاد اغستلی تر زمانې تر امت محمدیې پورې، او حال دا دی چې دوی پرز د
زر د ځانونو باندې چې نو هغه به څه کوي یعنی ګواهي به کوي. نو په دې آیات کې ظاهر او په حدیث موقوف دواړو باندې عمل وشو. نو په دې کې دا قول چې دی دا پکې غوره دی. نو فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. الله فرمایي کله چې راو باسل الله یعنی ربک ربستا من بني آدم د بني آدمنا من ظهورهم د شاګانو د دین ذریتهم اولاد د دی واشهدهم او گواهان کړل دی علی انفسهم پزانو خپلو باندې. الله ورته فرمایل الستو بربکم ای ارواح وای ایزستاسو رب نیما. دی ټولو आवाज وکړو قالوا بلا ولنا الله تعالی تزمونږ ربی شهدنا ان تقولوا يوم القيامه گواہی کو مونږه دا واده دي د پاره چې بیا به تاسو اونوای پرز د قیامت باندې انا كنا عن هذا غافلين او بشک او مونږه د وحدانیت د الله تعالی نه بے خبره یعنی مون خبر نو. الله فرمای دا په دی وجه باندې چې تاسو دا اونوای چې مونږ خبر نو. تاسو په دې باندې خبر وي او شهدنا مونږ اقرار کو الله د ربوبیت ستا چې صرف رب تی یعنی بل رب زمونږ د پاره هغه نشته دی. الله تعالی دا اقرار او شهادت ځکه واغستو چې بیا تاسو په وحدانیت کې مطلب دا دی چې تاسو ما سره بل څوک شریک نه کوي. ټول په یو आवाज باندې وي یعنی قالوا بلا ولنا الله تزمون ربی کنا مو خطا رب منو ورستو بیا په من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بیا ورپسې آیت نمبر 173 او تقولوا انما اشرک آباؤنا یا داسې اونوای چې بېشکه شرک کړو پلارانو نیکونو زمونږه من قبلو مخکې زمونږ وکنا ذریه او مونږه سو وکنا ذریه او مونږه اولاد یعنی من بعدهم رستو دا غینا. نو الله فرمای آیت نمبر 173 دا آیت حاصل داده چې د مشرکانو نه یعنی عهد هغه نوې غستې شوی او د رسول په ذریعه یاداش نوې ورکړې شوی. نو دی با دو بانی کولی یو بانه به د غفلت کوله د ناخبرۍ او دویم تقلید د مشرانو. نو رستو در علیګلو د رسولانو نه نو د چا جهل چې عذر نه دی او دغه شانتي تقلید چې نو هغه جایز نه چې وسړی د پلار نیکه تقلید کوي چې زما پلار داسې نو زکه داسې یم. دا خبره غلطه ده. الله ولا دواړه خبرې دلته کې څه وکړه پای باندې ولا رد کو او دا چې نو دا دواړه باندې ولا ختم کړي. افتهلكنا اي پس هلاک کړو مونږه بما فعل المبطلون په هغه کار باندې چې کړو بدکارانو. نو افتهلكنا آیا الله فرمای ته یعنی افتهلكنا پس آیا هلاکه ته مونږه اوس دې ځای کې آیا ته مونږه عذاب راکې مونږ ته په جرم دا غي سره. نو د دې وعده او اقرار اغستو په وجه باندې عذر هغه ختم شو ځکه چې په ازل کې الله تعالی د هر چانه په مستقل طور باندې وعده او اقرار اغستلې پلرونو نیکونو اولاد هر یو ته او الله جل شانه د هر یو نه چې نو سو وعده یې اغستله. نو فرمای وکذالک نفصل الآیات او الله فرمای دغه شانتی چې ان موږ تفصیل سره بیانو آیاتونه ولعلهم يرجعون دې لپاره چې دی پوه شي په دې باندې. آیت نمبر 174 دام تاکید د ما قبل یعنی تفصیل د آیاتونو نو سبب د ازاله د غفلت او د رجوع د تقلید نه. نو فرمایي چې وکذالک نفصل الآیات او دغه شانتی بیانو موږ آیاتونه ته دې لپاره چې دا خلک پرې باندې شي دی پرې باندې پوه شي. ولعلهم يرجعون دې لپاره چې دی راوګرځي د کفر نه دی دا کفر پریری دا کم عقاید او دا کم خبرې دا چې دی کوي یعنی موږ دې ته دغه مخکینی واقعات دا په تفصیل سره ذکر کو د دې لپاره چې دی خپل اصلاح وکړي او دی د کفر نه راوپس شي. نو فرمایي چې بیا ورپسې آیات کې وایي واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه بیان کدی ته قصه د هغه سړي چې ورکړو مونږه ته علم
د آیاتونو زمونږ نه فانسلخا نو هغه پرېښودل یعنی پرېښودل منها راوتل د هغې نه فاتبعه الشیطانو پس ورپسې شو شیطان فکان من الغاوین نو یعنی پس شوي دي دی د ګمراهانو نه. نو الله فرمای آیت نمبر 175 دا څلورم رد دی په قول د هغوی باندې. الله فرمای که چېرې تاسو بخلي شوي وئ نو بیا څه وجه وه چې ستاسو عالم د وجې د بدعملۍ نه هغه په شانتې د سپي شو. مطلب دا دی چې د دوی هغه دې ځای کې بیا واقعه ذکر کوي د دغه قول یهودیانو د هغوی باندې چې دی نو په دې کې رد دی. او رد دا دی چې که چېرې ستاسو مغفرت یقیني وي نو ولې ستاسو یو عالم چې دی هغه د بدعملۍ د وجې نه هغه په شان د سپي شو. نو په دې آیاتونو کې د یهودو یو عالمو د هغه د ملعون کېدو واقعه ذکر کوي. او د دې سړي په باره کې د صحابه رضی الله تعالی عنه او د تابعینو نه هغه مختلف چې دی نو هغه روایتونه هغه نقل شوي دي. اوس صحابه کرامو نه دا نقل شوي دي چې دا عالم چې و نو د ده نوم یعنی بلعم بن باغوره و چې ډېر لوی عالم و 12,000 شاګردانو د ده په مجلس کې به او دعوت یې کو ایمان ته. لیکن هغه وخت یو بادشاه ولا د مال هیرس ورکو چې د هغې په وجه باندې د موسی علیه صلات وسلام څه وکړل خلاف شروع کو د تورات نه مخ وګرځو او وی چې یعنی په دنیا کې اول د کتاب لیکلی و په دې مسله باندې چې د دنیا دپاره څوک جوړونکی نشته دی یعنی دنیا چې دی نو دا قدیم ده. په دې آیات کې اشاره ده چې شیطان انسان هغه چې دی نو په هغه وخت کې ګمراه کوي چې الله تعالی د آیاتونو نه دی مخ واړوي. نو اوس دې ځای کې چې دی نو د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه وایي د دغه سړي چې دی نو د ده نوم بلعم بن باعوره او دا ډېر مستجاب الدعوت و. مطلب دا دی چې دا صاحب د کراماتو د ولیو او لوی عالمو او بله خبره دا ده چې ده به کومه دعا کوله هغه به ډایرکټ قبلېده هغه دعا به ډایرکټ قبلېده. هر کله چې موسی علیه السلام بني اسرائیلو جباریینو سره جهاد کولو حکم وکړو موسی علیه صلات وسلام چې لښکر تیار کو او جباریینو مقابلې ته روان شو نو دوی ته دا یقین پیدا شو چې د موسی علیه السلام په مقابله کې خو فرعون هغه تباه شوی دی نو مونږ خو به خامخا شکست خورو. نو دوی راجمع شو او دغه بلعم بن باغوره چې ده ته لاړل او ورته ووي چې موسی علیه صلات وسلام څه خویه سړی دی او ډېر لښکر یې دې دپاره راجمع کړی دی چې موږ د خپل ملک نه وباسي نو ته دعا وکړه چې موسی علیه السلام زموږ د مقابلې نه واپس شي. بلعم بن باغوره چې نو دا مستجاب الدعوت و. مطلب دا دی چې د ده دعا به قبلېده. او بل دا دی چې دی بلعم بن باغوره ته اسم اعظم معلومو نو چې اسم اعظم په ذریعې سره به د دعا وکړه نو هغه به قبلېده. نو بلعم بن باغوره چې د ووي چې موسی علیه السلام د الله تعالی نبی دی او الله تعالی فرشتې ورسره دي د هغه د قرب عند الله مقام ما ته معلوم دی نو زه د هغه خلاف دعا نشم کولی. خو خیر دی ورته ډېر اصرار وکړه ورته وی چې یاره خیر دی او ډېرې هدیې او نذرانې ورته ومنلې هغه د قبول یې کړې. بعضې روایاتو کې دي چې د ده ښځه هغه د ده یو ښځه وه د بلعم بن باغوره هغې دی چې دی نو اماده کو ورته ووي چې خیر دی مطلب دا دی چې دا خبره ومنه که نه دا اوس داسې خبره نه ده لکه دا ښځې چې دی له چل ورځي پوهېږي که نه دی له چل ورځي خاوندانو ته غوږونو کې ماسخوتن ټنیه 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 پوه شو غوږ وله ګرۍ 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 اخره کې د هغې نه چې دی نو هغه څه حاصل شي. یو کس نو طالب و مدرسه کې استاذ ورته ووي طالبه ته چې کله دا لفظ چې دی دا وګرې که نه نو دلته به لاندې یو ټکی روځي نو دې ته وایي با نو چې کله هغه پاڼې ګروله نه هغه ځای کې چېرته لاندې چې ونو هغه بله پاڼه کې چې ته مچ غول کړي نو هغه چې وکتل هلته کې هغه نقطه راووته. بهرحال خبره مې دې پورې کوله چې بلعم بن باغوره ورته سړی ښځې دوکه کړی دی پوه شوې که نه نو ورته ښځې ووي چې دا څه خبره د خیر د ته دا ومنه او لحاظه دا هدیې قبولې کا او دا وکه
او ښځې خو چې په دې پوه شي چې 10 روپۍ راتلو واله دي نو لږ نور هم داسې لږ پکې دروغ هم ووایي او خوږي شي. نو حاصل دا چې موسی علیه السلام خلاف بلعم بن باغوره دعا شروع کړه. دغه وخت کې الله تعالی د قدرت یو عجیبه کرشمه ظاهره شوه. هغه دا و چې کوم الفاظ د بددعایۍ د موسی علیه السلام په حق کې ویلیو د حق د موسی علیه السلام په باره کې چې کوم الفاظ د وی نو د خولې نه به دغه بددعا د جباریینو په حق کې راوته. د به موسی علیه السلام دپاره کول هغه به د هغوی په باره کې راوته. نو هغوی ورته ووایي چې ته خو یعنې موږ ته بددعا کې. بلعم بن باغوره ورته ووایي چې زما ژبه زما په اختیار کې نه ده، نو دی په خلاف زما چې دی نو هغه قدرت نشته دی. نتیجه دا شوه چې دغه وخت کې په دغه قوم باندې تباهي راله. بلعم ته دا سزا میلاو شو چې ژبه یې بهر راووته او لکه د سپي چې څنګه په ډیره ګرمۍ کې د دا ژبه بهر راوځي او دی دا ژبه راوباسي، نو دقه شانتې د بلعم بن باغوره هغه ژبه چې دی نو دا راووته او دی د ولایت نه د ایمان نه هر څه د ده نه سلب شو، ختم شو. د اووی چې زما دنیا او آخرت هر څه تباه شو. او بیا ویلی شوي دي چې د تورات خلاف هغه د شروع وکړه او بعضې وایي چې دنیا کې اول د کتاب لیکلی و په دې مسله باندې چې دنیا دپاره څوک صانع نشته دی، خو دا د څه د وجې نه د دنیا د محبت او د حرص د وجې نه دی بلعم بن باغوره سره دا کار وشو. نو بیا داسې کار وشو چې جبارینو ته ووایي چې زما په دعا باندې دا خو څه ونه شو، خو زه تاسو ته یو تدبیر خیم. هغه دا چې تاسو خپلې ښایسته زنانه بني اسرائیلو په لښکرو کې داخلې کوي، نو که دوی په حرام کاری کې مبتلا شو نو الله تعالی به ترې مدد هغه کټ کي او الله تعالی قهر او عذاب به نازل شي. خو بهرحال جبارین چې دغه شان کار یې وکړ نو بني اسرائیلو کې یو خاندانو د بسط شمعون یو مشر د بدکارۍ کې هغه مبتلا شو، نو عذاب الهی په دی باندې هغه بیا مسلط شو چې په دی باندې یو سخت قسم طاعون راغی او د هغې د وجې نه یو ورځ کې او یا زره بني اسرائیل چې دوی دا مړه شو او بیا بني اسرائیلو هغه زانی او مزني دواړه په منظر عام باندې څه کړل، هغه یې قتل کړل او توبه یې چې دی وباسله، نو طاعون بیا د دی نه ختم شو. طاعون چې دی نو دا داسې نونکو ته وایي، څوک ورته چیچک وایي، څوک ورته دانی وایي، څوک ورته ننکی وایي، څوک ورته څه وایي، مختلف ژبې دي که نه. نو دی آیات کې هم دقه ذکر کوي. نو فرمایي چې یعنی وتلو علیهم اول بیان کدی ته نبأ الذی قصه د هغه سړي آتیناو چې ورکړو مونږ هغې ته آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه فانسلخ هغه پرېښودل منها روته د هغې نه او څه شو تابعداري د شیطان وکړه. ډېر خلک ګورې شیطان دوکه کړي دي او دنیا پسې شوي دي او الله بیا ختم کړي دي. آیاتنا مراد د دې نه آیاتونه وحیه دي، یعنی په تورات کې د هغې نه اړوان دي، په نورو کتابونو الهیو باندې عالمو او د علم د ده سره څه شی اسم اعظمو. فانسلخ منها، انسلاخ په اصل کې د څاروي نه سرمن یستلو ته وایي، یا مار چې پوستکې وغورځوي، یعنی د کتاب الله نه انکار وکړو او په هغه باندې چې دی په کتاب الله باندې عمل پرېښودو، فاتبعه الشیطان. اتباع چې دی کنایه د لزوم نه، یعنی شیطان د په ګمراه کولو کې ګمراه کولو پسې اونخته. الغاوین مراد تېنه ګمراهان د عقیدې او د عمل دي. نو الله فرمایي چې دی خو ګورئ هم دوکه شوی دی، دا تاسو چې کومې خبرې کوئ نو دا بلعم بن باغوره چې دی نو دیم دوکه شوی دی. ترجمې ته وګورئ نو ډیر خلک چې دي نو دا دوکه شوي دي او چې په کومه معاشره کې زنا عام شي پای باندې الله عذابونه راځي. اوس په ځان له خپله مخکې سوچ کوئ چې زمونږ په معاشره کې کوم ګناه نشته. شراب پکې ډیر دي، زنا پکې ډیره ده، غلا پکې ډیره ده، او چې دی نو غصب پکې ډیر دی او لواتت پکې ډیر دی. هر کار دی هغه به کم کار داسې دی چې هغه په دې امت کې نشته او مونږ په دې کې بیا وو چې الله سره مونږ لیدلی یو نو نور څوک وویني. هغه یهودیان خو هم دای دپاره دا دنیا د نور څه نشته. نو فرمایي ترجمې ته وګورئ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ او کله چې اعلان وکړه رب ستا لَيَبْعَثَنَّ یعنې خامخا رالیږي به علیهم په دې باندې
الى یوم القیامة ترز تر قیامت پورے من آغسوک یسومهم چی رسی بدیتا سوء العذاب یعنی سا عذاب ان ربک لسریع العقاب بیشک ربستا خامخازر عذاب ورکون کرے وانه بیشک آغا لغفور الرحیم و خامخا بخون کو مہربان دے وقطعناهم او تقسیم کرل منگ دے فی الارض پزمک کے اممن ڈلے ڈلے منهم الصالحون بازی دین نیکان دی ومنهم دون ذالک و بازی دین سیوا دی ذالک ددینا وبلوناهم ازمائل منگ دے بالحسنات پنعمتن خوشالو سرا والسیئات او پتکلیفن سرا لعلهم يرجعون دل پارچ دی رو گرزی فخلف من بعدهم پسرال الجانشینان شرستو ددینا خلپ ناکار وارثان ورث الكتاب وارثان شد کتاب یأخذون اخلدی عرض هذا الادنا سامان دنی معمولی یعنی جوند ویقولون وای سیغفر لنا خامخا یعنی بخنا بوکریشی لنا منگتا وَإِن يَأْتِهِمْ اللہ فرمائی کچر راشی یعنی ملاوشی دیتا عرض سامان مثلہ دغسنور یأخذوه ندی اخلیغا علم یؤخذ آیا واغست شوی علیہم ددینا میثاق الکتاب اکلک وعد پا کتاب کی اللہ یقولو علی اللہ او نبوائی دی پا اللہ تعالی بانی الا الحق مگر حق ودرسو ما پیہ ولستل دی آغست چپ دی کی والدار الاخرہ او کور یعنی رستن خیرن دیر غردے للذین دا آغچا دا پار یتقونا چی تقوی اختیار کی افلا تاقلون آیتا صدا عقل نکارنا علی والذین یمسکون او آکسان چی منگولی لگئی یعنی بالکتابی پا کتاب باندے واقاموا الصلاة او قائم مزلرا یعنی واقاموا الصلاة پابندی کئی دمانز انا لا نضيع بیشک منگنا ذائقو اجر المصلحین اجر دے اصلاح کو انکو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ او کل چروچت کو منگا غر یعنی فوقهم دا پاس ددی کأنہو گوئے چی دا ذلتن چترائیوا وظنو او دی خیالو کو انہو واقعن یعنی بیشک دا خو را پریوتن کے دے بہم پدی باندے خضو انی سی والی ما اغس آتیناکم چی درکڑی دی یعنی منگا تاسو تا بقوت پا قوت سرا وذکروا ما فیہ یاد کی آس پیج پدی کری لعلکم تتقونا دی رپار چی تاسو پریزگار شئی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او کل چی واغست پیدا کربستا من بنی آدم دا بنی آدمونا من ظہورهم یعنی دا شاگانو دا غین ذریتهم اولاد دا غی وَأَشْهَدَهُمْ او گواہان اکرل عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ پخپلو زانونو باندے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ آئینیم زربستاسو قالوا بلا یعنی اویدی ولنا اللہ تعالی تزمونگا رب شہدنا گواہی کو مونگا ان تقولوا یوم القیامہ چی انوائی تاسو یوم القیامہ پر وزد قیامت باندی انا کننا بیشک مونگا عن هذا غافلین ددین یعنی بے خبرا مونگو ددین بے خبرا او تقولوا یا چی انوائی تاسو انما اشرک آباؤنا بیشک شرک کرو پلارانو مشرانو زمونگا من قبلو مخکد دینا وکننا ذریتا او امونگا اولاد دی من بعدهم رستو دینا افتحلکنا اینو حلاک کرے تمونگا یعنی آیا حلاکوی تمونگا بما فعل المبتلون پا سبب دا سبانی چکری دی باطل پرستو گمراہانو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دارنگی پا تفصیل سر بیانو منگا آیاتنا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دل پارچ دی بیارو گرزی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَي یعنی وَاتْلُ او اُلْوَلَ عَلَيْهِمْ پدی باندی نَبَأَ خبر او حال الَّذِي دا آغکس آتَيْنَاهُ چه ورکڑو منگا غتا آیاتنا آیاتنا خپل بلعم بنی باغورتنا مراد دے فانسلخ منها بیا اوتا غد دینا فاتبعه الشیطان اولگیت اغپس شیطان فکان من الغاوین نشو اغد سرکشانو گمراہانونا صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکړي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي. الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه اوښتې ده الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي. الله چې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرو د نور نه ډک کړي. الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټولو مشکلات حل کړي. الله چې په کومو کورونو کې پریشانۍ دي الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي. الله په کوم ځای کې مسلمانان نارینه زنانه په تکالیفو کې دي الله دا تکالیف ختم کړي. الله کړه چا اولاد نی نیک عمله صالح اولاد ولا ورکړي. الله کړه چا اولاد وي الله نیک عمله صالحه قرآن خوانه دیندار لوی کړي. الله نیک عمله صالحه قرآن خوانه دیندار لوی کړي. الله زمونږ د ټولو الله چې څه قسم ضروریات وي الله د ټولو ضروریات برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله کړه چا کورونه نی الله هغې ته کورونه ورکړي. الله کړه چا کورونه وي الله پای کې ورته خیر او برکت واچي. الله پای کې ورته خیر او برکت واچي. الله مونږ ټولو ته خپله رضا راکړي. الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي. الله د قرآن کریم دا درس الله دا همیشه د پاره قائم او دائم ساتي. الله د دې دا چې څومره برکات دي الله مونږ ټولو ته یې راکړي. الله چې څومره زمونږ اوریدونکي دي الله دې ټولو ته د قرآن کریم خیرونه او برکتونه ورکړي. الله چې څومره زمونږ ملګري دوستان دي الله هغه ټولو ته د دنیا د آخرت خوشحالۍ ورته ورکړي. الله د دنیا د آخرت خوشحالۍ ورته ورکړي. الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو چې څه قسم مشکلات دي الله مشکلات یې حل کړي پریشانۍ ختمې کړي. زموږ یو ملګری دی هغه ثاقب بای نوم دی دعا ورته وکړي چې الله جل شانه وله دنیا آخرت خوشحالۍ ورکړي. بل چې دی نو دا عصمت بای دی دی هم راته بار بار اشارې کوي ده ته هم دعا وکړي چې الله جل شانه وله ډېر څه وله ورکړي. د ده پړه باندې ډېر ارمانونه دي الله دې وله ډېر څه ورکړي. نور چې دی داسې یو بل صابر بای دی صوابای هغه چې دی نو نن ملاقات لم راغلی الله جل شانه دې وله دنیا آخرت خوشحالۍ ورکړي. ای سره یو مشر رحمان الله کاکای غالبا نومو هغه چې دی نو هغې ته هم دعا وکړي. او داسې چې دی زمونږ یو امیر صاحب د دې ټانکوی وحید امیر صاحب نوم دی هغې ته اټ اټیک شوی نو ما څو ورځو نه اراده وم دعا به کوم زما ایر شي وختي راته میسیج کړو هغې ته هم دعا وکړئ چې الله جل شانه وله صحت کامله ورکړي. او الله جل شانه د خپل عبادت دپاره او د نیک اعمالو دپاره د الله جل شانه چې دی صحت کامله ورکړي. ډېر چې دی نو غریبانانو سره او ډېرو خلکو سره چې دی نو مطلب هغه لاس امداد کوي. الله جل شانه دی وله چې دی دنیا د آخرت خوشحالۍ ورکړي او ډېر نیک عمله ډېر ښه انسان دی نو الله جل شانه دی وله صحت کامله ورکړي. نور چې دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړي د ډېرو خلکو په زړونو کې به دا ارماني چې کاش نن مطلب چې دی نو مونږ هم دې دعا کې هغه شامل شو نو مونږ تاسو ټول په دې کې شامل یو چې څومره زمونږ اوریدونکي دي ټول په دې کې شامل دي. الله دې ټولو ته چې دی چې د چا څه قسم ضروریات دي الله دې ټولو له ورکړي. او الله جل شانه داسې ډېر زیات خلک د دعاګانو دپاره ووایي خو ما نه اکثر نومونه هیر شي یا مطلب دا دی چې زما هیره کړي خو د الله په علم کې دي بس چې چا راته هم ویلي او څه قسم ضروریات یې الله دې ټولو له برابر کړي. او ټول مونږ تاسو ټول محتاج یو داسې پکې یو نشته چې هغه محتاج نی خو الله دې زمونږ تاسو په ړونو باندې عالم دی بس چې د چا څه قسم ضروریات یې الله دې ټول له برابر کړي او الله دې ټول له ورکړي. وصلی الله